کې خودل قراءت د قرآن مجید لستلو ته وایي. باب الاستماع للقراءت د قرآن مجید لستلو ته غوږ کې خودل. دا د الله د کتاب ادب دی. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. کله چې د الله کتاب لستی شي، قرآن لستی شي، نو فاستمعوا له دې ته غوږ کېږدئ، وانصتوا او خاموش شئ. دوه خبرې کړي قرآن مجید غوږ کېښودل. چې سړی د الله کتاب ته غوږ کېږدي نو بیا نه بل سوچ کولی شي او نه خبرې کولی شي او نه بل څه لوستی شي. استماع منې غوږ ته کې کول، وانصتو او خاموش شیخ، یعنی د قرآن مجید د تلاوت د هغې د لوستلو په وخت کې که سړی غوږ کېږدي نو دا به د لپاره بهتري. قرآن مجید لوستل دا ډېر د ثواب کار دی. که سړی په خپله نه لولي او بل چا ته غوږ کېږدي نو الله دلم هغه امر اجر ورکوي څومره چا سړی وایي. استماع پورا اجر دی، ځکه دا د خالق کلام دی او د خالق کلام د برکت نه خالی نه وي. دا به ګستاخي او بېادبي ګڼلی شي چې قرآن لوستی شي او خلک ګپ لګوي، او دا هم ګستاخي ګڼلی شي چې خلک قرآن لوستی شي او خلک نور کارونه کوي. به دې ته غوږ کېښودل پکار. انصتو خاموش شئ لعلکم ترحمون. زموږ استاد ویل رحمت الله تعالی علیه چې دا د الله د رحم جاذب دی، رحم راخکي ځان ته. یعنې کم بني آدم قرآن لولي نو دا لوستل جذب کوي د الله د رحمت. څنګه چې مقناطیس سوزونه راخکي ځان ته، نو دارنګې قرآن لوستلو ته غوږ کېښودل، قرآن لوستل دا راخکي د الله رحمت ده. دا مونځ کې بار او دننه دواړه یو حکم دی. حدیث ابن عباس حدیث پیش کړي د عبدالله ابن عباس. زمونږ د زمانه کې ډېر خلق داسې شته دی چې هغه د احادیثو نه انکار هغې شروع کړی او وړې بانې ورله لټوي. که دا علم یې چا نه ویلی وی نو بیا به خبره سمه وی، خو علم یې ویلی نه وي نو ځان له شونډ روان کړي که نه، اسلام نه وځي. د صحیح حدیث نه د هغې د حجیت نه انکار کول کفر دی، دا اسلام نه دی. په دې حدیث اعتراض دا دی چې عبدالله ابن عباس هغه زمانه کې نه و کله چې دا صورت نازلېدو، بلکې دی خو پیدا شوی ډېر وروستو دی. لا تحرک به لسانک لتعجل به وایي چې دا خو مکه مکرمه کې نازل شوی دی، دی خو مدینه کې پیدا شوی دی. نو دی څنګه دا خبره کوي؟ دا پاگلان دي، علم یې کړی نه دی. صحابه کرام کله کله د بل صحابي نه خبر اخلي. د لومبنی وحی حدیث چې سید عایشه فرمایي، نو ستا په خیال سید عایشه هلته پیدا شوې وه هغه وخت کې؟ صحابه کرام څنګه چې مونږ د یو بل نه خبرې زده کوو نو دارنګې هغوی به هم د یو بل نه احادیث زده کول. او چونکې صحابه کرامو کې څوک دروغجن نشته، په دې وجه صحابي که د صحابي نوم وانخلي او نیغ په نیغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم واخلي نو دې کې څه فرق نه غورځېږي. الصحابة كلهم عدول، دا یو علمي خبره ده، خو پاگلان په دې پوهېږي نه اعتراض کوي بار حدیث. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی لا تحرک به لسانک لتعجل به. دا سورۃ القیامہ آیت تے تلوار مکوا پتیزے مخزوا خپل جبا پدی کتاب لتعجل به دیرا پارا چې تپ دے تلوارو کې، یعنی دا اللہ کتاب پا جلدے موایا
دیکھے د قرآن مجید ادب خو قرآن چې وی نو آهستګۍ سره وایه، ښکلې ښکلې وایه، مزه ته اخلخ، په ځان باندې بوج مه ګڼه چاسې بس رکعتونه پوره کوي څنګه تراویح چې کوي خلک که نه حافظ صاحب به داسې سپیډ کې لګیایي چې څوک پرې نه پوهېږي چې څه وایي تړ تړ کوي یو حق چې راشي بس هلته کې چغه ووایي خلک راویښ شي دا د الله د کتاب څه مذاق وړاوی دوستان چې خبرې کوي یو بل سره ناښکلې خبرې زمونږ خلک قرآن په ځان بوج وګڼي چې بوج یې ګڼې بیا مه کوه که نه ته راونه څه جوړه ته خو اول د خپل ایمان اصلاح وکړه قرآن په ځان بوج ګڼل دا بیماني ده خو د الله کلام دی او د رسول الله وسلم طریقه دا وه چې اکثر و بیشتر به هغه هر آیت باندې ودرېدو او د آیت اخر به یې راښکه چې یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف کوي او قرآن په ځان بوج ګڼي د عبادت نه وسو جوړ شي دا فریضه ده مونځ فریضه ده تراویح سنت دي پکار دی چې انسان هغې ته ښه په خوشحالۍ باندې راشي چې نشي کولی نه دی کوي اوس سره ځان له ګناه ډېرې لا تحرک به لسانک لتعجل به خپل ژبه په قرآن داسې مه خوځوه چې تلوار پې وکړي نو بیا فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا نزل جبریل بالوحی چې کله به جبریل وحی راوړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بس چل گو کان مما یحرک به لسانه و شفتیه ابتدا و نا به زر زر جبرائیل سره قرآن لستو زر زر به لستو خوزول به خپل ژبه او شفتیه شفتین شونډې دې ته لستل وایي ژبه چې خوځي نو شونډې به خوځېږي موږ خبره کړې وه چې په پټو منځونو کې دا مطلب نه چې ستا شونډې خولې پرچې کړي خوله خوځوه که نه چې خوله نه خوځی نو هغې ته قرائت نه وایي خوله به خوځی فیشتد علیه نو دی به هغې له تکلیف ورکوه به یې غلخ ډېره سخته به پرې لګېده یو خو دا وه چې د قرآن د الله کلام دی د هغې خپل زور دی سیدنا زید فرمایي رسول الله وسلم او زه یو ځای ناست وو د هغه د پتون څه حصه زما پتون باندې پرته وه ملګري چې یو بل ناست دي داسې جوخ جوخ چې وي نو د پتون یو حصه په بل حصه باندې راغله هغه وایي په ده کې رسول الله وسلم باندې وحی شروع شو ما یې چې ګنې زما دا پتون مات شو دومره بوج و پای باندې دا ظاهري بوج دی په دې نبي پوهېدو یا خلق پوهېدو چې هغې هغه نظاره کړې ده سیدہ عائشہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونږ کره راغلو ما چې وکتل نو په رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی آثار ښکاره شو او وحی د هغه دا وه چې په ژمي کې به هم په هغه باندې خولې رالې په تندي باندې زمونږ خلک خو د الله د کتاب د زور نه دي خبر دی کې څومره زور ده عزبه د هغه یو اوښه وه کله چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د پاسه سور او وحی به شروع شوه او بیا تلی نه شوه او بس هم لاس اسټ به وګته د وحی خپل یو بوج دی د هغې بوج د وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ډېر شدت او تکلیف به محسوسوله به وکان یعرف منه او دا شدت به د هغه نه پیژندی شو یعنی خلک به پې هم پوهېدو چې ته څه مسله شروع شو رنګ مبارک به بدل شو خولې به پرې رالې رپېدل به شروع شو دا ټول تکالیف د الله رب العزت د وحی او د هغه د حکم دی بیا د جبریل سره هم خپل یو زور دی جبریل هم څه ماشوم خو نه دی اخو جلیل القدر ملک دی د هغه د راتلل وړه خبره نه ده فانزل الله الآیة التي فی لا اقسم بیوم القیامه تو دې سورة القیامه کې الله آیت راولېږو چې لا تحرک به لسانک لتعجل به قرآن باندې تلوار مکوه جبا پتړ تړ مکوه یو ګوره زده کول دي حافظان چې حفظ کوي نو چې کله هغې زود کی آیت کریمه نو بیا د حفظ د پختګۍ طریقه دا ده چې په تلوار وایي تلوار باندې به وایي تکرار به په تلوار باندې کوي
نو هغه هغه یاد پاتې شي. او کنه یو سړی یاد یې کو دی په دمه دمه وایي نو دا یاد نه پاتې کېږي. دوه خبرې دي، یو ابتدا کې ویل دي هغې آهستګۍ سره، او چې کله حافظ صاحب ته 2 آیاتونه 3 آیاتونه 15 آیاتونه یاد شو نو عام طریقه دا ده چې حافظان سحر وختي پاسي. زموږ خلکو ته خدا پته نشته که دی بس حافظ صاحب پسې ولاړ ښه دا یې غریب بنیاد دی. هغه 3 بجې پاسي، قرآن ورسره وي او برنډه کې چکرې وي او تلوار باندې لګیا وي قرآن زوته وي. دا د هغې سړي د چا سینه کې چې قرآن مجید پروت دی، حدیث کرا دی الله هغه سرمن نه سوځي چې په هغې کې قرآن پروت دی. خلکو مطلب دا وي چې قرآن سرمن کې واچوي که نه او ویې غورځوي دا به نه سوځي. سرمن نه مراد د انسان سرمن ده. انسان چې کله قرآن لوسته دی حافظ دی د قرآن ښه عقیده ده دی جنتي دی. نو دغه زوتول چې کوم کوي حافظان نه په تلوار کوي، یعنی هغه کومې چې زده کړی دی نه برقرار ساتل په تلوار باندې کوي. البته بیا د لوستل په دمه دمه کوي. بای سوزونه دا تجرباتو نه ثابت دي. کم خلک چې په دمه دمه سوتوي نه هغه نشي زده کولی. لا تحرک به لسانک لتعجل به د هغه سره وعده وکړه په تلوار باندې جب مخه وځو په قرآن. ان علینا جمعه یقینا زمونږ په ذمه باندې دی د دې قرآن جمع کول ستا په زړه کې. هغه معجزه ده، ته صرف غوږ کېږده بس ته غوږ کېږده فاستمع لما یوحی کمې چې موسی علیه السلام ته ویل. وقرآنه د قرآن دلته معنا بیان دی، ستا زړه کې جمع کول او ستا د خولې نه بیانول دا زمونږ ذمه ده. 2 خبرې شوې په دې کې، یو دا چې قرآن ته به غوږ کېدې نو د هغې نتیجه کې 2 کارونه مونږ کوو. یو دا چې ستا په زړه کې به دا مونږ جمع کوو، تا ته به تکرار ضرورت نه وي. عام انسانانو ته تکرار ضرورت وي. دویم دا د دې بیان زمونږ په ذمه دی. بیان څه ته وایي؟ بیان دې ته وایي چې د قرآن وضاحت څه دی. و د قرآن وضاحت رسول الله صلی الله علیه وسلم کله په خپل قول کړی دی او کله په خپل فعل کړی دی. قول کې چې وکړي نه هغې ته حدیث وایي او فعل کې چې وکړي نه هغې ته سنت وایي. قال علینا ان نجمعه فی صدرک، د دې جملې مطلب څه دی؟ وی فرمایل زمونږ ذمه ده دا چې دا مونږ ستا په سینه کې جمع کوو. وقرآنه او د دې لوستل، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، نو کله چې مونږ دا اولولو، مونږ اولولو څه مطلب؟ زمونږ جبریل اولولي. فاتبع قرآنه نو ته بیا د ده په لوستلو پسې ځه. دی چلو خو ورته چې غوږ کېده چې کله زمونږ جبریل تا ته قرآن ووایي نو د هغې نه وروستو ته هغه ته واوروه. ستا په زړه کې دی جمع کول او ستا د خولې نه د دې روباسل دا زمونږ په ذمه دي. قرآن د دنیا هغه واحد کتاب دی چې خلک دا یادوي. د دې نه علاوه بل څه کتاب د چا زړونو کې نشته. دا دې کتاب معجزه ده. او دا کمال دا دی چې ګوره عام کتابونه به ته په کتاب کې لولې او په غړېدلو سترګو به یې لولې. د قرآن معجزه دا ده چې د خلک سترګې پټې کوي نه وایي. دا د الله د کتاب شان دی. مکه مکرمه کې او مدینه منوره کې چې د کله نه د الله یو قرآن راځي منځونه راځي که نه، ټوله دنیا کې د مکې مکرمې او د مدینې منورې منځ خوري ټي وي باندې. غیر مسلم هر څه ګوري، مسلمانانو ته خو پته هم نشته. دې ته خو د انډیا سټیشن یې معلوم وي، نور ورته څه نه معلوم. قرآن لولي هغې ټوله ورځ. مکه مکرمه چې کوم سټیشن دی مسلسل چرې هغه نه ودرېږي، بس قرآن لوستی شي مسلسل. او چې د مونځ ټایم شي نو بس کعبې ته مخامخ کي مونځ تا ته الله یو نشر کوي. مدینه منوره کې دا طریقه ده چې د
بالکل مسلسل حدیث په بیانېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او چې کله د مونځ ټایم شي نو مسجد نبوي ته مخامخ کې او د هغې مونځ هم خورېږي. زمونږ خلکو ته خو د دې څه پته نه لګي، خو چې کله خلک د سهار مونځ اوري ډېر غیر مسلم داسې دي چې هغې په دې وجه ایمان راوړو چې دا خو عجیبه کتاب نه د خلکې سنو که دومره پټ پروت دی چې 2 غنټې دی لګیایي قرآن نه ختمېږي. تراویح ولي دی هغې خلقو چې واقعي دا خو د الله کلام دی. زمونږ خو بدقسمتي دا ده، خوشقسمتي نه ده، بدقسمتي ده چې موږ مسلمانان پیدا شوي یو نو موږ د خپل دین سره مینه نشته. ټیک ده خوشقسمتي وا مسلمانان پیدا خو بدقسمتي شو زمونږ حق کې. هېڅوک د الله کتاب ته التفات نه کوي، هغې سره مینه نه کوي، محبت نه کوي، زوتۍ نه، د هغې ترجمه معنی نه کوي. دا بدقسمتي شو موږ دپاره. کم خلک چې غیر مسلم دی نو هغې د دې نه دا فایده واخسته چې هغې اسلام قبول کو، دین ته راغله. او ډېر داسې خلک شته دی چې ټیک ده په قرآن به نه پوهېږي لیکن د قرآن مجید یو داسې اثر شته دی چې غیر مسلم پې پوهېږي. مسلمانان پې نه پوهېږي یا پې پوه شي او د هغې د وجې هغې اسلام قبول کړي. زمونږ خلکو باندې خو اسلام بوج شوی دی، اسلام نه تښتي، پروانې کوي هغې ته به اسلامي کار وایي. فاذا انزلناه کله چې دی مونږ پوره راولیږو نزول یې پوره شي فاستمع دې ته غوږ ده. ثم ان علینا بیانه بیا زمونږ په ذمه دی د دې بیان کول، یعنی ستا زړه کې جمع کول او ستا د خولې نه د دې بیان. دا چا په ذمه دی؟ دا د الله په ذمه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به تبیین کوي د قرآن. دا پې څوک کوي؟ دا پې الله کوي. دا موږ چې وایو حدیث حجت دی، د هغې بنیادي خبره دا ده. تبیین د قرآن دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي، په خپله خوله به یې کوي او په خپل عمل به کوي. د دې وجې نه احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حجت وي. خو هغه حدیثونه نه چې هغه بې سر و پای، چې د هغې سند صحیح وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په یو صحیح سند باندې رسېدلي. علینا ان نبینه بلسانک زمونږ په ذمه دي چې دا بیان کو ستا په ژبه. قال فکان اذا اتاه جبریل اطرقا بیا طریقه دا وه چې کله به سیدنا جبریل راغی وحی به یې شروع کړه. اطرقا نو رسول الله وسلم به خپل سر ښکته کړه، سر به یې ښکته کړه. سر چې سړی ښکته کوي غوږ یې یخي، د غوږ کې ښودلو دپاره به یې خپل سر مبارک ښکته کړه. فاذا ذهب قرأه کما وعده الله نو کله چې به قرآن ختم شو جبرائیل به لاړ نو هغه شانته به یې لوستو څنګه چې الله هغه سره وعده کړې وه. قرآن به داسې نازلېده. دې ته اهتمام وایي د قرآن. قرآن چې به راته نو قرآن مجید دا فرمایلی دي چې فإنما يسلك من بين يديه وخلفه رصدا. الله با جبرائیل سره نور ملائکه ملګري کړل د دې دپاره چې څوک شیطان دا جملې دا کلام په دې کې ملاوټ نه کړي. دا قرآن حفاظت دی. او قرآن دا فرمایي لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. دیکھ یو مقصد داو مو چې نبی ته پته ولګېږي چې زما د رب د ملائکو پیغام ما ته صحیح را رسول دی. دې ته اهتمام وي. الله د خپل کلام دومره اهتمام وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له براغې نه خو تا دې حدیث کې ولوستل چې الله به فوراً هغه ته یاد کړه او د هغه په ژبه به روان شو. هغه ته تکرار ضرورت نه و. نو دې پسې به هغه نور 2 کارونه کول. یو دا چې حافظان د قرآن به یې راوغوښتل نو هغې ته به یې ویل چې دا صورت فلانکي صورت کې، دا آیت فلانکي صورت کې مخکې یا رستو فلانکي ځای کې کېږدی. هغې به د هغې زوتول شروع کړو. او بیا به کاتبین راوغوښتل د وحی، چا چې به قرآن لیکو نو هغې باندې به هغه ولیکو چې دا فلانکي ځای ولیکه.
تاسو نو دومره اهتمام کړی د الله د کتاب دا شرم خبره ده موږ دپاره چې الله او د هغه رسول لی د خپل کتاب دومره اهتمام کوي موږ سره دومره ټایم هم نه وي چې قرآن ووایو دا 80 کالو سره وي قرآن نه ورځي والله دا د مسلمان دی کم سے کم الفاظ خو چې ورځي سړي لګا مطلب نه خو واقفي چې قرآن ماته څه وایي چې کله سړی د الله کتاب سره دغه کار وکړي نو الله هغه چې څه کوي نه موږ سره زموږ حال معلوم نه ټولو ته دا هغې سزا ده چې قرآن غوندې عظیم الشان کتاب موږ سره موجود دی موږ د هغې نه صرف فایده اخلو فایده دا چې څوک مړ شي نو ورپسې ولولو څوک بیمار شي نو په هغې دم کو او فایده ده د قرآن خو دې له نه راغلی قرآن خو د عقیدې او د عمل کتاب دی دا فایده اخیستل دا خود غرضي ده چې سړی د الله د کتاب نه فایده اخلي نور ورته ګوتې نه وړي خپل ژوند کې دا کمی ختم کړي قرآن چا ویلی دی نو مهرباني دې کوي جماعت ته چې راځي کور خو نشي ویلی او نه وایي خلک کور کې قرآن جماعت ته چې راځي لس شل منټه مخکې دی راځي او یوازې سهار کې نه نورو اوقاتو کې دې هم راځي قرآن دې راخلي دې لولي مونځ پسې ټول داسې منډې وي ته وی دی بار روان دی حال دی ټول یا په پوله ناست یا په ټیکې ناستې چېرته کار نه کوي نمازه نه رستو کښېنی که نه د الله کتاب راغلی هغه لولی یو رکوع لولی دو رکوع لولی درې رکوع لولی کم سے کم خپله وابستګي د الله کلام سره جوړه کړئ نو هغه بد حال به نه وي زمونږ کم چې اوس دی اقول قولي هذا استغفر الله لكم